مطلب دا دی چې څنګه تاسو الله جل شانه په ډومبي ځل پیدا کړی یې نو قیامت کې دوباره پیدا کول او دوباره را ژوندې کول الله ته سګران نه دي. یو سیز په ډومبي ځل باندې جوړول ګراني په دویم ځل بیا د غینه لګ اساني، خو الله ته ډومبي او دویم ځل دواړه برابر دي. په ډومبي ځل الله ته څه مشکلات نشته دي او په دویم ځل الله ته څه مشکلات نشته دي. خو دا خبره د ذهني د انساني ذهن مطابق کړي ده چې انسان یو سیز یو پیرا جوړ کی په دویم ځل ورته اساني. نو الله وی څنګه چې ما په ډومبي ځل پیدا کړی ته کسي دوباره را ژوندې کومه او د اشاره پکې دې طرف ته ده چې اسی خو بنه را ژوندې کومه الته به تپوس کومه جزا سزا به وي الته به تپوس کېږي ګناه دې ولې کړی دی نیک عمل دې ولې نه دی کړی فرض مونځ دې ولې قضا کړی دا ټول تپوسونه به کېږي د نیکو د بدو اعمالو طول به کېږي. نو چې په کوم څیز کې جزا او سزا وي نو انسان بیا د هغې یارې نه انسان فطرت دا دی چې دکې یره شته دی د هغې یارې نه دی بیا عمل کوي. نو کو قیامت نه وي نو د ظالمانو او کم خلک چې زورور دي دا کمزوري ټول مات کړي. خو دغه قیامت چې انسان ځان ته مخې ته کړي د ډېرو ګناهونو نه بچ کېږي. الله جل شانه بعضو خلکو ته هدایت کړی دی په خپل فضل کرم سره او بعضې خلک یې ګمراه کړی دی د هغوی د اعمالو د وجې نه. الله څوک هسې نه ګمراه کوي بلکې د هغه اعمال داسې وي چې هغه د ګمراهۍ وي نو الله بیا ګمراه کوي. او هدایت چې الله چاته کوي نو په خپل فضل او کرم او احسان سره کوي. نو دوه قسمه ډلې دي، بعضې خلک په صراط مستقیم باندې روان دي په نیغه لار باندې او بعضې خلک د نیغې لارې نه اوټ شوي دي په کږه لار باندې روان دي د ګمراهۍ په لار باندې روان دي. دا کم خلک چې په غلطه لار روان دي نو دوی د شیطان ملګرتیا کړل ځکه په غلطه لار باندې روان دي. شیطانان دوستان جوړ کړي دي او الله پاک څه فرمایي شیطانان دا ستاسو ښکاره دشمن دی او دوی په دشمنۍ سره ونیسئ. شیطان دا ستاسو ښکاره دشمن دی او دی په دشمنۍ سره ونیسئ. نو دی شیطان په ځای د دشمنۍ سره دوستي جوړه کړله د دې وجې دا خلک ګمراه شوي دي. نو دی روان په غلطه لار باندې دي روان په غلطه لار باندې دي او موږ په سمه لار باندې یو. دا خبره هم لازمي ده چې یو انسان په ورځ د قیامت دا عذر نشي کوي چې الله ما ته پته نشته نه پته به لګی د صحیح او د سمې لار پته به لګی چې کومه لار صحیح ده او کومه لار غلطه ده. دا به نه وایي چې ما ته علم نه دا عذر نه دی په قیامت کې چې ما ته علم نه تعالی الله عقل درکړی پوهه درکړې وه نو تا به معلومات کړو چې کومه لار صحیح ده او کومه لار غلطه ده. هلته بیا دا عذر نه چلیږي. یو سړی په غلطه لار باندې روان وي او دوی کوشش نه کوي چې په سمه لار باندې روان نو روان په غلطه لار باندې او دوی په سمه لار باندې